معظمې ته سړی ورشي نو سر به ښکته ساتي، ډېر په عاجزۍ باندې او ډېر په تواضع سره به ورځي. د حرم د ورتلو نه مخکې که دی غسل وکړي ولامبي نو ډېر بهتره ده. د حرم ښکار، د حرم شریف مارغان، کوترې، هغې باندې به غرض نه ساتي. د حرم شریف اوس خو واښه نشته، هغه وخت کې واښه به هم نشو کوي. کله چې ور په مکه معظمه په آبادو یې نظر ولګي نو دا دعا به وایي اللهم اجعلني بها قرارا وارزقني بها رزقا حلالا، او بیا به ډېر درود شریف وایي. د هغې نه بعد به دا دعا وایي اللهم انت ربي وانا عبدك والبلد بلدك جئتك هاربا منك إليك لأؤدي فرائضك وأطلب رحمتك وألتمس رضاءك. يا رضوانك أسألك مسألة المضطرين إليك الخائفين عقوبتك، أسألك أن تقبلني اليوم بعفوك وتدخلني في رحمتك وتتجاوز عني بمغفرتك وتعينني على أداء فرائضك. اللهم نجني من عذابك وافتح لي أبواب رحمتك وأدخلني فيها وأعذني من الشيطان الرجيم. دا دعا به ووایو بیت الله شریف ته مکی معظمې ته به ور داخل شي، او کثرت سره به درود شریف هم وایي په حرم د مکی معظمې کې. بیا به دا دعا وایي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. دا حرم شریف چې دی دا د دعاګانو ځای دی، ولې چې هلته دعاګانې قبلیږي نو دا دعاګانې به دی وایي. دا دعا م راغلی ده چې اللهم ایمانا بک وتصدیقا بکتابک ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم زد بيتك هذا تعظيما وتشريفا ومهابة، وزد من تعظيمه وتشريفه من حجه واعتمره تعظيما وتشريفا ومهابة. او یو بل دعا ذکر دا دعاګانې ذکر وایم که دی ریکارډ نه بیا څوک اوري نو ورته به اساني. اللهم هذا بيتك وانا عبدك الله اسالك العفو والعافيه في الدين والاخره ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات ولعبادك. مقصد چې څومره خلک یادې نو دلته به دعا کی یاد. بیا چې کله دا خیخ په مخکې کې او په د حرم شریف په دروازه به ور داخل شي. د حرم شریف چې کوم مکه معظمې دننه بیت الله شریف دی دې ته 4 چاپیره دروازې لګېدلې دي. یوې ته باب العمره وی، یوې ته باب عبدالعزیز وی، یوې ته باب بني شیبه وی، یوې ته باب فهد وی. ډېرې دروازې دي.
په هر دروازه چې ور داخليږي نو دا دعا به ووایي اعوذ بالله العظیم وبوجهه الكریم وسلطانه القدیم من الشیطان الرجیم بسم الله والحمد لله والسلام على رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأزواج سيدنا محمد اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك دا دعا به وې او ور داخل بش او دا دعا پکې راغله دا چې اللهم انت السلام ومنك السلام واليك يرجع السلام حينا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام اللهم ان هذا حرمك وموضع امنك فحرم لحمي وبشري ودمي ومخي وعظامي على النار وسهل لي ابواب رزقك دا دعاګانې چې د حرم شریف په دروازو ورځي نو ځان له دعا غواړي په غفلت په نه ورځي په بې پروایي به نه ورځي اگر چې په بعضې دروازو کې ټیل مال ډیر وي ګڼئ خو دغه وخت کې به ته خپل ځان ته دعاګانو ته متوجه ټیل ټال کې به نه ورځي بیا به ورځي خو چې کله به زینو قدم به په ځمکه به نظر ګوري دا نظر به د قدم ځمکې ته ګوري چې کوم ځای ستا قدم لګي او کنی نو کم سے کم 2-3 څلور ګزه داسې لرې فاصله کې ګوري روان به باره باره به نه ګوري کله ورشي او بیا نظر اوچت کې په بیت الله شریف ته نظر ولګي نو چغه به کې چې لا اله الا الله والله اکبر او درود شریف په او دا دعا به وکي اللهم زد بیتک هذا تعظیما وتشریفا وتکریما وبرا ومهابة اللهم ادخلنا الجنة بلا حساب اللهم إني أسألك أن تغفر لي وترحمني وتقيل عثرتي وتدع وزري برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إني عبدك وسائرك وعلى كل مزور حق وأنت خير مزور فأسألك أن ترحمني وتفك رقبتي من النار يا وتفك رقبتي من النار معنی دا چې یا الله ما زه زائرم او ستا بندیم او ستا زیارت ته راغلم او څوک چې د چا زیارت ته ورشي په هغه باندې حق دی چې هغه خپل زائر له ښه بدله ورکړي زه ستا کور له راغلم چې ما ته ښه بدله راکړي او په ما رحم وکړي او زما دا سټ د جهنم د اور نه خلاص کړي ډېر ښې دعاګانې راغستې دي د رسول الله مبارک صحابه تابعینو به دا دعاګانې کولې کله چې دا دعاګانې وکړلې حرم شریف ته چې کله مطاف ته ور داخلېږي د مطاف ته په ورتلو باندې دغه ځای کې بیا نور ډېرې زیاتې دعاګانې دي او بیا به ورشي حجر اسود شریف ته حجر اسود د دینه مخکې دا یو حدیث وره چې د عبد الله بن عمرو بن عاص نه روایت خو په دې کې تقریبا 14 احادیث راغلي دي وزدا یو 2-3 نتاس ته وایم رسول الله مبارک فرمایلی دي چې چا او د سکو یې غسل کو او بیا حجر اسود ته ورغه خلک
او دا هغه وخت کې کیږي چې کله سړی د احرام په حالت کې نه وي، ولې چې د احرام په حالت کې ښکلول ګراني، رش او ټیل ماټیل د احرام د ښکلاوېدو خطره وي. کله چې دا ښکل او دا دعا وی بسم الله الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، نو رب کریم دا سړی په خپل رحمت کې راغون کی. بیا چې کله دې طواف کوي، د هر طواف د هر قدم په بدل کې الله دلل او یا زره نیکې لیکي، سو زره او یا زره ولا گناهونه معاف کوي او یا زره ولا درجه بن اوچتای. او دې بدای کله کې دغه وخت کې دعا کوي، د کور والا د او یا کسانو شفاعت بد د په حق کې قبلای. کله چې بیا د طواف د اذکار شي، مقام ابراهیم تراشي، دو رکعت منځ کې محبوب علیہ السلام فرمای دومره ثواب الله ورکي لکه چې د اسماعیل علیہ السلام د خاندان نسل اور غلامان آزاد کړي وي، او د ګناه نه داسې پاک شي لکه په دغه وخت چې د مور پیدا شي. او رکن یمانی ته چې بیا راشي، رکن یمانی سره او یا فرشتي ولاړي، 70 فرشتي دا رکن یمانی خوا کې ولاړي. دا رکن یمانی د بیت الله دغه ګوټ دی. د دې ډېر زیات حدیث فضیلت کې راغلي دي. یو حدیث دا دی چې دغلته کې دا دعا سړی وکړي چې اللهم انی اسألک العفو والعافیة فی الدنیا والآخرة ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نو دا او یا فرشتي په دې باندې آمین وای، او چې په دغه ځای کې بیا دا کلمې تمجید اولولې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله، نو الہ د لس گناہ معاف کی، لس ولا نیکیلی کی، او لس ولا درجی اوچتای. لہذا د هر چکر د حرم شریف نه چې دی وغي او چکر دي، دا او چکر چې دی پوره کې دی ته طواف ویل شي. یو چکر ته طواف نه وای. یو سړی مونږ سره هغه به چې هر چکر و هغې ته به طواف وي. هلکه مونږ وی تاسو نه طوافونه وکړو؟ وی ما اویا طوافونه وکړو. د یو ساعت کې د څنګه اویا وکړو؟ وی خو چې یو چکر تاو شم دا یو دی که نه؟ ما نه، دا په حج کې مونږ سره و. مې چې اووه چکر ووې دا یو طواف شو. ډېر خلک یې غریبان نه پوهېږي. وی ښه وی ما خو وی که دا اویا طواف شو. نو صاحبه اووه چکره چې پوره کې نو دا څه شی شو؟ یو طواف شو. او طواف شروع کېږي د حجر اسود شریف نه. حجر اسود د دې قصه مخکې ما جمعه کې کړې وه، واقعه چې دا د جنت نه دا کاڼي راغلي دي، دا تک سپینو، د دې رڼا به خورېده څلور طرفونو ته. دا چې اوس تور شوی دی د خلکو ګناهونه دی راکاږي، د خلکو د ګناهونو کینچ کولو په وجه دا تور شو. کله چې حجر اسود ته ودرېږي، اوس د اول طواف دا دعا تاسو ته دعاګانې وایم، ځکه چې په طواف کې رستو به ذکر راشي چې اسې خبرې پکې عبس کول دا ناروا دي، بحث مباحثې کول ناروا دي. لکه ډېرې خبرې دي چې په طواف کې هغه ناجایزه دي، او ډېرې خبرې دي چې په طواف کې جایزې دي. یو مونږ چې په دې حج کې طواف کې
یو کس هغه بل سړي سره په جنګ شو مې دلته دا کیسې توبه وباسه مه کوه طواف کې چې دا کار کې الټه د باندې بیا قهر نادلیږي نو ډېر احتیاط پکاري خیرې پکې نه پکار بعض وخت یو سړی خطا راشي انسان دی بس هغه تاخله خیرې کې خدای دې وي داسې یو سړی نه مې خپله واورېدل مې چې دلته ورته چې کور دې ورانشه نو بل دی به ورته کله دعا کړي ولې چې کله طواف خلاص شي خلک راځي نو روزي که نه نو هغې کې ډېر زیات ټیل ماټیلي نو هغه وخت کې به ته خوله کنټرول ساتې دا نه چې یا چاته یا ځان ته پکې څه بد ردونه وی کله چې حجر اسود ته مخامخ شي نو دا دعا وکړې لا اله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير دا دعا به وې او حجر اسود ته به داسې مخامخ ودرېږي او دا دعا به وې او لاس کو بعضې خلک لاس اوچتوي لاسونه اوچت کې تصور کې به دا وی چې ما دا لاس په حجر اسود کېښود دې ته استلام وایي ځکه چې احرام حالت کې نشي ښکلولی دا حالت نه نو ور به شي ښکل به کې او بیا به دا دعا وې بیا به طواف شروع کړي خو چې دغه نشي کولی نو اشاره به وکړي استلام د لرې نه خپل ګوته به ښکل کړي په تندي به په سترګو به کېدی او بیا به روان شي دا دعاګانې کې یادې وي خو ډېره ښه ده که نه چې چا سره کتاب کې لیک وي نو هغه کتاب کې هم ویلی شي هغې سره شنه پټه ده وبدرېږي او حجر اسود ته به مخامخ دا استلام وکړي او بیا به دا دعا ووي او بیا به روان شي دغه دی کې یو نیت ویل دی چې اللهم انی اريد طواف بیتک المحرم فیسره لی وتقبله مني یا الله زه اراده د طواف لرم د بیت الله شریف ما ته آسان کې او ما نه قبول کړي دا دعا به ووې او بیا به دغه حجر اسود ته مخامخ دا تلی به ورته مخامخ کې داسې ښه بسم الله والحمد لله والله اکبر والصلاة والسلام على رسول الله سو کوئی چې دلته به لاس نه اوچته همداسې به نیت ووې او دا لاس اوچتول په نیت د استلام لکه داسې اشاره چې ده دا جایز دی خیر دی رسول الله مبارک چې طواف کو نو کونټه مبارکه ورسره وه په هغې استلام کړو مبارک په خپله اوښه مبارکه سورو او طواف د بیت الله شریف یې کړو ولې چې هغه وخت کې یو خورش ډېر بل حضور پاک خلکو ته ښودله چې ما وویلي چې داسې به طواف کوي د دې وجې په اوښه سور او د هغه اوښه هم داسې عامه اوښه نه وه هغې اوښې بولې نه کولې هغه یو عجیبه اوښه وه معمور من الله وه بس د الله پاک په امر او په اشارو به چلېدله داسې اوښه وه دا هجرت په موقع باندې خلکو د حضور اوښه اشاروله چې دلته به شي دلته به شي نو حضور وي دا پرېږدی زما اوښه معمور من الله ده دې ته د رب کریم د طرف نه الهام کېږي چې دلته ودرېږه او دلته ودرېږه نو هغه لاړه او بیا واپس راله او د ابي ایوب انصاري د کور کوڅې مخې کې ودرېده ولې چې هغې ته دا دی رب کریم الهامن وښود حضور هلته بیا کوشي وي زما ټکانه دا ده ځکه چې دا ماته من الله میلو شو الله او داسې اوښه ون د هغې ذکر حدیثو کې راغلی دی حضور څومره په حرم کې اوښه باندې تللی دی دغې اوښې بولې نه دي کړې نه تشې بولې کولی او نه ډکې دا خو د چا اوښه وه که نه بې مثله اوښه وه د دې وابیانو یو مشر محمد بن عبدالوهاب نجدي هغه وی زه به هم په اوښه لاړ شم دا سنت دي چې دا سنت ادا کړم خلکو وخت د هغه زمانې علما ورته وی ظالمه تا ته د دې اجازت نشته مه کوه
وای نه حضور چې څه کړي دي زه به هماغه کوم ځم په دې اوښه ځم چې اوښه لاړه مطاف یې ټول د بولو ډک پش یې م کول او ډک یې م کول او داسې بهېدله خلکو یې ولیدلې د مطاف ته پې ټول پلید ته ځان د پیغمبر علیه السلام سره برابروي او خو د هغه اوښه وه چې بول یې نه کولې مامور من الله وه نو دا دغسې خلک یي نو وایي نه چې هغه څه کړي زه به هماغه زموږ د احنافو دا مسلک دی چې هغه څه کړي دي د هغې د کولو اجازه امت ته نشته هغه چې څه ویلي دي هغسې به کوې داسې وکړئ بس خج د هغه قول موږ دپاره واجب العمل دی او فعل واجب العمل نه دی بعضې افعال چې ورسره قول کړی دی چې ما داسې وکړه تاسو هم داسې وکړه نو هغه واجب العمل دی او چې قول یې ورسره نه دی کړی یو خبرې کولو سره نو بیا به یې نه کې ولې چې واده هغه 11 کړي دي خدای نه دی ویلي چې تاسو به هم کوئ نو نه به کې 11 داسې نور ډېر کارونه دي او چې کوم کارونو سره عمل سره قول کړی دی چې ما وکړه تاسو وکړئ نو بیا به هغه واجب العمل خبره پوهېږئ که نه پوهېږئ نو قول پخوانو مشرانو پښتنو به متل کوي چې ملا څه وایي هغه کوه خو چې څه کوي مه کوه داسې نه وه ملا نه مراد رسول الله مبارک دی په خبره باندې پوهېږئ عالم چې هغه څه ویلي دی هغسې به کوي واجب العمل د عند الاحناف دا قول اوس اذان رسول الله مبارک په خپل اړو کړی نه دی نو ته اذان ولې کې دا هغه نه دی کړی او قول پې کړی چې تاسې اذان وایې هر مانځه دپاره داسې نورې ډېرې مسلې دي که د هغې ذکر تاسو ته کوم هغه ځان له موضوع ده د هغه مبارک په خوب او دس نه ماتېده دا نور خلک هم د خوبه راپاسي مخ سره امنیت وتړي هلکه ستا په خوب او دس ماتېږي د هغه نه ماتېده تا هغه سره ځان مه برابروه هغه مبارک به شپه ورځ روژه وه یو ماښام بل ماښام به خوراک کو امتي دپاره دا حکم نه دی هغه به ځان ساتي به د ماسخام نه واله تر پیشوري پورې هغه ته اجازت دی داسې نورې ډېرې مسلې د شریعت شته دی د هغه د چارندام اوبه خلکو په مخ راښکلي دي په بدن یې راښکلي دي ولې هغه بې مثله اوبه وې او ستا د چارندام اوبه پلیتې شوې هغه بل سړی بیا نشي استعمالولی او نه پې د بل چا اودس بیا کېږي خبره پوهېږې که نه داسې نورې ډېرې خبرې هم شته به هر صورت طواف د بیت الله شریف حجر اسود ته د اشاره وکړه دې ته استلام ویلی شي رسول الله مبارک سره کونټی وه که نه کله چې د دا وکړ نو دغه وخت کې به بیا دا دعا وی چې کله دا اشاره کې یا کونټی مبارک د سره ولې چې ټیل دی خو کونټی هم نشي ګرځولی دغه ځای کې اللهم اغفر لي ذنوبي وطهر لي قلبي واشرح لي صدري ويسر لي امري وعافني فيمن عافيت دا دعا به د حجر اسود شریف د ښکلولو یا د استلام په وخت کې ووې بیا به د هغې نه بعد چې طواف شروع کې نو دلته به بل کار دا وي چې دا اوږه به د بربنډۍ د دې تلاندې به د څادر راوست سر به د سرتوري دا ګس طرف بستا بیت الله شریف ته راځي او دا ښې طرف به د بار راځي کله چې اول چکر کې دا دعا به په اول چکر کې وې ما ځان سره یو کتاب وړی و هغه رانه بیا سره د بیګا کتاب هم چاپټ کوه بیګا هغې کې پیسې مې سیم وي بیا مې پاکستان کې ملګری هغه ته مې ټلیفون وکړو مې هر څه رانه چاپټ کړه په حج کې را زردالو وشوی و
چاردام په ځای کې کاغذات هم غیب هم پکې وړو بس هغه راله بیا د پاکستان نه بل کتاب راولېږي هلته خو میلاویږي نه یو حاجي صاحب راته غلی ورکړه بیا هغه ما سره رابطه وکړه ورپسې لاړم مینا کې وویل کراله نو دا دعاګانې په یادو خو ډېرې ښې دي خو کتاب کې مې ویلې شي صرف دې دپاره درته وایم اول چکر کې به دا دعا وی اللهم ایمانا بک وتصدیقا بکتابک ووفاء بعهدک واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله آمنت بالله وكفرت بالجبت والطاغوت دا دعا به وې پاول چکر بیا چې کله راځي او ملتزم ته مخامخ شي نو الته بیا دا دعا وي اللهم هذا البيت بيتك والحرم حرمك والامن امنك وهذا مقام العائذ بك من النار فاجرني من النار اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه واخلف على كل غائبة بخير لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير دا دعا به ملتزم کیوي بیا چې رکن عراقی تراشه رکن عراقی دا د حتیم دا سپین دیوال چې ختمیږي او دا ډومبه د کعبه ګټ راشي دغه ته رکن عراقی وي دغه د عراق طرف ته مخامخ التو بیا دا دعا وی اللهم اني اعوذ بك من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الاخلاق وسوء المنقلب في المال والاهل والولد بیا دا دعا وی بیا چې میزاب رحمت ته مخامخ شي دا غناوه ده رکن راقی چې دی دا حجر دا سپین دیوال چې شروع کیږي دقه ګټ ته رکن راقی وي بیا دا غینه بعد چې دی دا سپین دیوال دو دی مینس کې دا میزاب رحمت ته د بیت الله شریف اناوه چې وته وي دغه ناوی ته چې مخامخ شنو دا دعا به وکړي اللهم اذلني تحت ظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك ولا باقي الا وجهك واسقني من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم شربة هنيئة لا أظمأ بعدها أبدا دا دعا به میزاب رحمت سره وي بیا به رکن شامی تراشه دا رکن شامی دا حجر دا سپین دیوال چې ختمیږي دقه ځای کې چې کم رکن راځي ګټ د رکن شامی وي زه وختي صحوه شم رکن شامی دقه ګټ کې به دا دعا وکي اللهم اجعل حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبورا يا عالم ما في الصدور اخرجني من الظلمات الى النور دغل تبدا دعا وې بیا چې رکن یمانی تراشي آغا ګټ چې کم دی دا نو دغل تب بیا دا دعا وکي دغه کې یو مسله ده دا رکن یمانی چې دی دا خلول جائز دی دلته د سر مال والا ولاړی بدع شرک چغې ساده کړي بس ته هلته خو دا ټیل ماټیل څوک نه مني ما ورته چغې وښه نو هسې ځان لړستړی کړو دا خو د وطنونو خلک راغلي دي په لکونو روپۍ لګولي دي دلته راغلي دي ته دې ته اوس نه پرېږدي چې دا شرک ته پلان دی نو بس هغه ګوټ خلق کولی او څوک به لاس داسې ږدي او لاس کې ښودل شته او دې کې بیا که دا موقع په لاس رانله نو بیا نور استلام نشته دی لکه لرګي باندې یا په رومال کپړه ور دی باندې نه دی حدیث کې راځي چې چا دی کې لاس کې خود یې خپل ک نو مال یلیق بشانه څنګه چې د الله د شان سره لایق ده
نو داسې ده لکه چې د رب کریم لاس سره لاس ولګي ما یلیق بشانه بس نور موږ نه پوهېږو حضور داسې ویلي دي دلته دعا قبلیږي دلته به دا دعا کې اللهم انی اسألک العفو والعافیة فی الدین والدنیا والآخرة بیا به دې ځای کې یو بله دعا ده اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دا دغه ځای دی چې رکن یمانی نه تر حجر اسود پورې که تاسو کړي دلته ډېر ټیل ماټیلي نو دغه ځای کې 80,000 فرشتې ولاړې وي او څوک وایي چې 80,000 فرشتې وي چې کومه دعا دلته کې نو دی پې امین وایي سبحان الله وایي رکن یو اواز سره په اوچت اواز ټول وایي وی خوشحالي که نه یار بل دا چې دلته دعا قبلیږي مستجاب الدعوات زید دا دلته به دعا کې ځان او ښه دعا دا ده چې اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ځکه دې کې د دنیا مراله او د آخرت مراله محبوب علیه السلام به دا دعا پکې کوله ودرېږي به نه روان روان به دا به وی بیا دلته کې یوه خبره اوس د طواف بعضې ضروري مسایل دا خو یو چکر ستا پوره شو هر چکر به ستا همداسي دا څنګه چې ما دعاګانې درته وویلي هر چکر کې دا دعاګانې ویل دي طواف چې کم طواف ته کې د دې دپاره به نیت کې نیت فرض دی لکه څنګه چې د مانځه دپاره نیت دی نو د طواف د پاره نیت دی که چېرې ستا دا طواف د عمرې دی نو د عمرې نیت بدي که طواف قدوم دی د قدوم نیت بدي که د حج دی د حج نیت بدي بغیر نیت طواف نه پوره کېږي نیت په خامخا کې لکه څنګه چې بغیر مانځه بغیر نیت مونځ نه کېږي لکه فرضي مونځ واجب او نفلی مونځ دپاره بیا هم نیت شته دی د تهجد به خپل نومه تهجد مونځ کو د اشراق په خپل نومه اشراق مونځ کو د اوابین په خپل نومه چې د ماښام مانځه نه بعد اوابین 2 رکعاته کوم د ضحا او د چاشت په خپل نومه چې د چاش مونځ کو یا د ضحا ورته وایي صلات تسبیح چې کوي د هغې به خپل نومه 4 رکعاته صلات تسبیح کومه پوهېږئ په خبره که نه بعضې خلک وایي که نه نیت میت ته وایي حاجت نشته بس د زړه ارادې ته نیت وایي دا بعضې خلک دي نوم یې هلې نو په خلکو ښه نه لګي خو زه نوم به یې نه هلو سب ثواب پکې نشته خو صرف تاسو ته وایم چې نیت به وایې پکې فکر هم شو که نه نیت به کې ورسره انما الاعمال بالنیات ټول کارونه چې دي د هغې دارومدار په څه باندې دی په نیتونو باندې دی ستا یو ښه کار کې خو چې نیت دی پکې خراب شي نو تا ته پې ثواب میلاویږي نه میلاویږي تا ته داسې هر څیز ته به نیت ساتي علم کې که ذکر کې که درس تدریس کې نیت له اعتبار دی په شریعت حتی روجه نیسې د فرضي روجې به فرضي نیت کې د ثوابي به ثوابي نیت کې د نظر به د نظر نیت کې ښه دا خبره بیا اوږدېږي طواف کې نیت ضرور دی رونو نیت به کې د هغې نه علاوه 9 چکره 3 چکرو کې بیا رمل دی ما تاسو ته مخکې ما عرض کړو پهلواني ده د رکن شامی نه تر رکن یمانی پورې دغه ځای کې به رمل کې پهلوانۍ سره به قدمونه هلې واړه واړه قدمونه او مټې به وښې خو ښځې دپاره دا نشته خاص سړي دپاره دا حکم هلته ښځې منډې وایي دې ځای کې ښځې په منډه شي ښځو دپاره دا حکم نه دی هغوی به په خپل رفتار کې ځي دې نه چې فارغه شي
طواف ته سر ته ورسو طواف نه اوزګار شوې اوه چکره دې برابر کړل راشه مقام ابراهیم ته دا مقام ابراهیم د ملتزم شریف سره خوا کې شیشه د واغې کې کاڼې د پاکاڼې کې د ابراهیم خلیل الله علیه السلام د خپو چاپونه دي د خدای عجیبه نظام دی ښا د الله پاک کاڼې کې د هغه د خپو چاپ جوړ شوی دی داسې لکه خټه کې چې ولاړ او بیا دا هغه کاڼې دی چې ابراهیم علیه السلام په دې ودرېده او دې کاڼې به د لفټ کار ورکو په خپله به اوچت شو اسماعیل علیه السلام به ګټې او خټه ورکوله هغه به قط و چې کله به ابراهیم خلیل الله اراده کوله کاڼې به روانو داسې به دیوال خو وګودي که نو کاڼې به ته دی به پې ولاړو بس عجیبه نظام دی د الله پاک دې کاڼې له خدای دومره مقام او عزت ورکړه چې دا چاپونه وساتل چې نبی آخر الزمان راغی نو دې کاڼې ته نورم عزت ملو شو دونه موده دا کاڼې غیب خدای پټ ساتلو محفوظو ګوره څو زره کاله د ابراهیم خلیل الله علیه السلام او د حضور پاک په منځ کې تیر شوي څو زره کاله او بیا دا کاڼې چې کله حضور پاک ته میلو شو ډېر شیانو چې حضور ته میلو شو د مخکنو پیغمبرانو نښې نښانې نو عمر فاروق یو ځل حضور ته وی قربان دا مقام ابراهیم د مانځه ځای نه ګرځو چې دلته یو 2 رکعاته مونځ کوو اوس د دې زمانې کې کم ملا وی بیا چې دا خو شرک دی ولې چې د بنده د خپو چاپ ته او ته دلته سجدې لګې دا خو ته شرک کې لکه اوس هملته ما په دې عمره کې جنګ هم کړ عمره وکړه ما مونځ کو د مقام ابراهیم سره یو سور رومال راغی بس سور رومال والا راته وی بدع شرک ما ورته هذا مقام مستجاب دا مستجاب زید دعا قبلیږي نو نیت چې مې وتړده په ما حمله چا راته وی زوی دا ډېر بېدینه دی وی ما یې واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی دا آیات چې راغلی دی هغې دا نه مې دا وی دلته ولې مونځ کوي دا شرک دومره جاهل دی پکې بعد چې هلکه آیات ته مته نه دی معلوم نو عمر صاحب چې دا رایه پیش کړه مخې سره جبرائیل امین علیه السلام الله راولېږه محبوب ته دا آیات راغی واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی محبوبه دا مقام ابراهیم چې دی که نه دا د مانځه ځای وګرځوه دلته مونځ کوه 2 رکعات نو بس بیا حضور دا ځای کې نصب که او صحابو ته امر وکړو خپل 2 رکعات مونځ ورسره وکړو بیا به صحابو دغه سره د هغې زمانې نه دا سلسله را روانه او خو د اخر زمانه کې دا فتنه راله چې اوس هلته 3 کسه ولاړې پرېدي دی نه مونځ ته دې نه پرېږدي حمله د باندې کوي باقاعده وحید جنگ کوي یو سړي ورسره جنګ نه دی پرېږدي خو به هر صورت دغلته به 2 رکعاته مونځ وکړي مقام ابراهیم سره اول رکعت کې به قل یا ایها الکافرون ووایي دویم کې به قل هو الله احد او دغلته به بیا دعا وکړي دعا قبلیږي رسول الله مبارک فرمایي چې دغه دعا چا اولسته اوس یې درته ویم نو زه به د ټول ګناهونه الله پاک وایي معاف کم غمونه به ختم کم محتاجۍ به ختم کم او تجارت به ولا زیات کما هر تاجر ته به دغه بدله میلو شي او دنیا به دته داسې راځي چې ډېره ذلیله به د مخې ته دنیا را رواني و چې دلته چا 2 رکعاته مونځ دا یو کمال دی پکې دا ځکه چې حاجي عمره حجو کې او بیا راځي ډېر مالدار شي دا دلته چې 2 منظور او دعا کوي ورته مال راځي دا دعا بکې اللهم انک تعلم سری وعلانیتی یا الله ته زما په پټو او په ښکارو باندې پوهې او خبرداری فاقبل معذرتی یا الله زما عذر قبول کی
وتعلم حاجتي فاعطني سؤلي یا الله تا ته زما حاجتونه معلوم دي زما حاجتونه ما تراک سبحان الله خې معنی دي خو ما معنی ځکه نه کړ چې وخت په تیرې ده د دې دعاګانو ډېرې ښه معنی دي ما چې کومې ولستې مخ وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنوبي یا الله ته زما په زړه باندې پوي زما په دن رازونو پوي زما ګناهونه ما معاف کړي اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي ورضا من المعيشة بما قسمت لي يا أرحم الراحمين دا دعا بمقام إبراهيم سر أولولي درکات من بعد بدا دعاو کی بیا بدا غین بعد ملتزم شریف تراشه د بیت الله شریف دروازې تب مخ ته ودرې التبدا دعاو کې اللهم ان هذا بلدك الحرام ومسجدك الحرام وبيتك الحرام وانا عبدك وابن عبدك وابن امتك اتيتك بذنوب كثيرة وخطايا جمة وعمال سيئة وهذا مقام العائذ بك من النار اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم دا دعا بکم ځای کې وکړي دروازې شریف سره به دا دعا وکړي چې دا دعا دې وکړه که نه نو بیا به ورمنډه کې او په دې دروازه به ور پریوځي د بیت الله شریف په دروازه به ور پریوځي او دا مخ په پې مږي دا مخ په پې مږي او تندې او خوله به پې کېږي او ښکلی به او دغلته کې به بیا دا دعا کې یا واجدو یا ماجدو لا تزل عني نعمة انعمت علی رسول الله مبارک کوئی ما جبرائیل امین دلته ولیده چې د بیت الله شریف په دروازه دا مخ ایخل او دا دعا لوستل او جړلې جبرائیل امین علیه السلام دلته دا دعا کول دا ډېر اوږده دعا ده خو مې درته بیا په دې بس کوم الالهی وقفت ببابک یا الله زستا د کور دروازې ته ولاړ والتزمت باعتابک ارجو رحمتك واخشى عذابك يا عقابك اللهم حرم شعري وجسدي على النار اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغيرك فصن وجهي عن مسألة غيرك اللهم يا رب البيت بيت العتيق اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار يا كريم يا غفار يا عزيز يا غفار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم رب هذا البيت العتيق اعتق رقابنا من النار وأعذنا من الشيطان الرجيم واكفنا كل سوء وقنعنا بما رزقتنا وبارك لنا فيما أعطيتنا اللهم اجعلنا من أكرم وفدك عليك اللهم لك الحمد على نعمائك وأفضل صلواتك على سيد أنبيائك وجميع رسلك وأصفيائك وعلى آله وصحبه وأوليائك اوږده دعا ده او د دنیا او د آخرت دعاګانې پکې راجمع دي دا دعا به دغلته وکړي بیا به د هغې نه بعد صاحب مهربانه زمزم شریف ته راځي دا به زمزم اوبه بس کې هلته به دعا کې او بیا به صفا مروه ته ځي وخت زمونږ وختي پوره شوی دی بیا به صفا مروه ته چې ځي نو د صفا مروه خپلې دعاګانې دي او هغه چې وکړې د هغې نه بعد ستا عمره بیا سر ته رسېږي چونکې دا دعاګانې ما دې دپاره وکړې چې دا که څوک دا اوري نو دا دعاګانې به زده کړي بیا د صفا مروه خپلې دعاګانې دي چې هغه هم پکې ووې نو تا بالکل د سنتو مطابق چې کوم دی عمر ادا کړله او په صحیح طریقه تا عمره سر ته ورسوله